په پنځم ټي 20 میچ کې هم نیوزیلینډ د خیره پاکستان ته یو شرمناک شکست ورکو جی. د پاکستان بیټسمنان د نیوزیلینډ بالرانو اسې په پیچ باندې وګډول. د پاکستان بیټسمنانو په شل اوورو کې ډومبنه بیټینګ د پاکستانو چې په شل اوور کې صرف 128 رنونه جوړ کړل، 9 کلاډیان آوټ، او دغه سکور 128 ورپسې د نیوزیلینډ ټیم په 10 اوورونو کې مکمل کړ. یو داسې وکټ چې د پاکستان بیټسمنان بیا سي ګډیږي بال هم نه ویني، لکه داسې د نیوزیلینډ بالرانو داسې زبردست طریقې سره بالینګ کولو، او په عماغه پیچ باندې بیا د پاکستان بالران ځان نشي خلاصولې. د پاکستان بالران دغه سکور په 10 اوورو کې ورکوي او د پاکستان بیټسمنان دغه سکور په 10 اوورو کې جوړوي او بالران په 10 اوورو کې ورکوي. لکه دا د پاکستان کرکټ ټیم حال دی. نیوزیلینډ نیوزیلینډ تاسو ګټلو بیټینګ پاکستان ته ورکو 128 رنونه پاکستان جوړ کړو چې سلمان علي هغه پکې 51 رنونه جوړ کړی دي، 28 رنونه پکې شاداب جوړ کړی، نو ټول سنگل ډیجټ چا 1 چا 2 چا 7 چا 4 دا سکور دی د پاکستان. د نیوزیلینډ طرفه خبالنګ چې کوم دی جیمز نیشم کړی دی چې 4 اوور 22 رنونه ورکړي او 15 وکټ یې اشتلې دي جی. بیا ورپسې دا سکور نیوزیلینډ صرف 2 کلاډیان آوټ، ټیم سیفورد پکې زبردست بیټینګ کړی دی، په 38 بالونو باندې 97 رنونه د جوړ کړل چې لس چکی او شپږ چوکۍ د پایننګز کې شامل دي جی. فن ایلن 12 بال 27، چاپمن 7 بال 3 او ډیر میچل 4 بال 2. ټول خبالنګ پاکستان سره سفیان مقیم کړی چې 2 اوور 6 رن ورکړي دي او 2 وکټ اشتلې او نور بالران سم ټکولې دي جی. نو ډیر شرمناک شکست په پنځم ټي 20 میچ کې هم د پاکستان لوبډلې خوړو.